انور علي صاحب دا سوال کړل چې د روټۍ په دوران کې سلام کول جایز دي که جایز نه دي. نو د دې جواب دا دی چې فقهاو یو څو مقامات ذکر کړي دي چې په هغه مقاماتو کې سلام کول سنت نه دي، مستحب نه دي. په هغه مقاماتو کې یو مقام د روټۍ هم دی چې یو سړی په روټۍ باندې ناسي، په دې وخت کې په د باندې سلام کول مناسب نه دي، او که سلام پې چا وکړو نو هغوی باندې جواب ورکول واجب نه دي. د دې وجه دا چې انسان کله په روټۍ کې مصروف وي نو داسې نه چې نوالی په خوله کې هغه تاله جواب راکوي نو هغه نوالی وننخلي، ځکه تکلیف ما لا یطاق، د کم یو شیز چې انسان طاقت نه لري شریعت انسان د هغې مکلف کوي نه. لہذا د دې په بنا باندې څوک چې روټۍ وخوري په هغه باندې مسنون سلام خو نشته، البته که یو سړی پې سلام کوي سلام استیزان مطلب دا دی چې د پاره د دې په سلام کوي چې ماته اجازت راکا چې زه تا سره روټۍ کې شریک شمه، نو بیا په دې معنی باندې هغه په هغه روټۍ خوړونکي باندې سلام کولی شي. والله تعالی اعلم. یو ملګري دا تپوس کړلی چې د سهار مونځ ولاړ وي نو په دې وخت کې سنت کول پکار دي که فرض مانځه کې شریک کېدل پکار دي. نو د دې جواب دا دی چې دې په باره کې خو زما تفصیلي کلیپ موجود دی سره د دلایلو، لیکن مختصرا دا ویم چې کله د فرض مونځ ولاړ وي نو په دې وخت کې فرض مانځه کې شریک کېدل پکار دي، ځکه حدیث پاک کې راځي اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه، چې کله د فرض مونځ وردېږي نو فلا صلاة الا المکتوبه، په دې وخت کې صرف د فرض مونځ به کېږي، سنن اور نوافل نه کېږي. لہذا دلایلو طرف ته چې وګوري چې په دې باب کې مرفوع روایات ډیر دي، کثیر دي، نو زما ذاتی رجحان دا دی چې په دې وخت کې فرض مانځه کې شریک کېدل پکار دي. اوس دا سنن به په کم ټایم کې کوي نو دا سنن دا به د اشراق په ټایم کې کولی شي. والله تعالی اعلم. یو ملګري دا تپوس کړلی چې په قبر کې مړي اوري که نه اوري، نو د دې جواب دا دی چې مړي نه اوري، ځکه چې قرآن مجید کې الله فرمایي انک لا تسمع الموتى، ای زما محبوبه ته مړو ته نشي اورولی. بل ځای کې فرمایي فانک لا تسمع الموتى، ای زما محبوبه ته مړو ته نشي اورولی. بل ځای کې فرمایي وما انت بمسمع من فی القبور، ای زما محبوبه کوم خلک چې په قبرونو کې پراته دی هغه ستا خبرې نه اوري، تا هغوی ته نشي اورولی. قرآني آیات نصوص په دې باندې دال دي چې مړي نه اوري. دلته بعض خلک به اعتراض کوي چې دلته نفي د اسماع ده، نفي د سماع نه ده، یعنی ته نشي اورولی په خپله اوري. نو یو خو الزامي جواب دی چې ته وایې ته نشي اورولی په خپله اوري، نو وما انت بهذا العمي عن ضلالتهم به څه معنی کوي چې آیا ړوند په خپل ویني خو ته ورته لار نشي ښودلی. فما هو جوابکم فهو جوابنا. دویمه خبره، حضرت ام عائشہ رضی الله تعالی عنها د دې آیت ته استدلال کړی په نفي د سماع الموتى باندې، او هغه اعلم باللغة العربیه وا کته اعلم باللغة العربیه، یعنی ته په لغت عربي باندې ډېر پوهېږي که حضرت ام عائشہ رضی الله تعالی عنها په لغت عربي باندې ډېره پوهېده. هغې استدلال کړی د دې آیت نه په نفي د سماع الموتى باندې، نو تله کم کوجای چې ته وایې دلته نفي د اسماع ده، نفي د سماع نه ده. دریم جواب دا دی چې نفي د مؤثر مستلزم وي نفي د اثر لره، چې کله دلته نفي د اسماع وشوه نو د سماع نفي خود به خود وشوه، چې اسماع موجود نه نو سماع د کوم ځای نه راغله. بیا بعض خلک دلته وایي چې نه ان الله یسمع من یشاء، الله اوري چاته چې وغواړي. نو موږ ورته وایو چې زموږ اختلاف په مشیت کې نه دی، الله که وغواړي نو ګټې ته م اورولی شي. زموږ اختلاف په عادت کې دی چې آیا عادتا مړي اوري که نه اوري. نو د احناف راجح مسلک دا دی چې عادتا مړي نه اوري. اور کچا اصول شاشي ویلي، اصول شاشي کې چې په درېمه درجه کې دا کتاب پړاویږي، کنز کې هم دا مسله شته کتاب الیمین کې، چې من
حلف چا قسم خوړ چې لا یکلم فلانن فلانی سړي سره به خبرې نه کوي فکلمو بعد موته لا یحنس بیا پس د مرګ نه هغه سره خبره وکړي دی حنس کېږي نه لعدم الافهام ځکه مړی پوهېږي نه مړی اوري نه نو د دې وجې نه هغه سره خبرې کول دا داسې دي چې تا یو ګټې سره خبرې وکړي نو فقهای احناف هم په دې باندې دي چې مړي نه اوري قرآن هم په دې دلالت کوي چې مړي نه اوري اوس دلته اعتراض دا راځي چې احادیثو کې خو راغلي دي نو هغه څومره احادیث چې دي یوم خبر متواتر خبر مشهور نشته ټول خبر احاد دي او د خبر احادو په باره کې د احناف اصول به تاسو ویلي که ځان ته احناف وای اصول الشاشي کې دا اصل ذکر دی چې کله د قرآن مجید د نص په مقابله کې خبر واحد راشي نو موږ به اول کوشش د تطبیق کوو که تطبیق ممکن وي نو نص د کتاب الله به په خپل ظاهر باندې پرېږدو او په خبر واحد کې به تاویل وکړو توجیه به ولو وکړو نو دلته کم احادیث چې په دې باب کې دي هغې کې به موږ مناسب تاویل وکړو او قرآن به په خپل ظاهر باندې پرېږدو چې مړي نه اوري او کم ځای کو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې اوري مطلب دا دی چې هغه الله ورته اورولي دي یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه وه چې قلیب بدر کې یا نورو موازیو کې مړو اورېدلي وو عادتا مړي نه اوري لکه ظاهر د کتاب الله په دې باندې دلالت کوي والله تعالی اعلم بالصواب